نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وآتوا حقه يوم حصاده صدق الله العظيم. محترم اوریدونکو، دا الله جل جلاله په هر یو شي کې خپل حق واجب ګرځولې دی. مال دې باغی کې زکاتی، فصل دې باغی کې عشری. الله جل جلاله فرمایي وآتوا حقه، د دې فصل حق ورکوي یوم حصاده، په ورځ د لو باندې چې لو دی وکړو. الله جل جلاله په دې کې حق ته چاغې ته عشر ویل شي، دقه عشر به ورکوي. فقهاء کرامو لیکلي دي چې ځمکې ته به ګوري، که ځمکه داسې چې د هغې اوبه د بی نو بیا په هغې کې نیمه ده، مطلب شلمه حصه به د هغې بیا ورکوي. او کچری اوبه د اسمان نه په باران باندې چې کوم دی هغه اوبه کېږي، لکه زمونږ عام ځمکې دلته چې څومره دي نو بیا په هغې کې لسمه حصه ده. او دویم اهم مسله دا ده چې مونږ غلطي دا کوو چې مونږ اوخ والا کم غنم والی، ترشر والا کم غنم والی، نو هغه مونږ د هغې عشر نه ورکوو. عشر به د څه شي ورکوي؟ عشر به د ځمکې نه څه شي راوخته. امام صاحب رحمت الله علیه مسلک دا دی که هغه هر څومره یې که لږ یې که ډېر یې چې د ځمکې نه راختلی دی، که هغه ترشر والا واغستو، که اوښ والا واغستو، که هر چا واغستو، د هغې عشر به ته ورکوي. بیا چې کله عشر ورکوي نو کله کله ترشل والا داسې والی چې سړي ته پته نه لګي، اوښ والا والی پته نه لګي، یو اندازه به لګوي چېرې زما دا دومره ګېډۍ دي، دومره ګېډو دومره غنم کړي دي، اوس څومره ګېډۍ چې ترشر والا اوښ والا وړي دي، په هغې حساب سره به د هغې زکات ورکړي. او بل اهم مسله دا ده چې کله سړی زکات ورکړي، زکات به صرف د غنمو نه ورکړي، د بوسو نه که بوس هر څومره ډېرې د هغې نه زکات نشته. په بوسو کې په یو صورت باندې عشر دی، هغه دا دی چې کله د بوسو نه ته دانې نه اخلي، لکه یو سړی د جمدري په خپل پټي باندې وکرل، شوتري په خپل پټي باندې وکرل، خدي وکرو چې هغه شی مستقل استعمالېږي، د هغه دانه نشي اخیستی. دغه نو بیا کو چې دغه سيزونه پای کې بیا عشر ورکوي، او په بوسو کې هم بیا عشر ورکوي، کا جمدر دی پای کې هم بیا عشر ورکوي، کو شوتل دی پای کې هم بیا عشر ورکوي. او کو چې کله خبره داسې ده چې یاره هغه مستقل نه دي بلکې غنم حاصلول مقصود دي، نو بیا په بوسو کې چې کوم دی زکات نشته، عشر نشته. او بل اهم مسله دا ده دلته زمون خلق کوي اجاري، نو د اجارو لپاره اهم خبرې دي. که یو سړي ځمکه په اجاره باندې ورکړې ده، اجاره کرایه ده، او د سړي سره مقرر کړي چې ورو د ځمکه د داواله مال به په یو فصل باندې 10 غنم راکوي، یا 15 غنم راکوي، یا یو دړه غنم راکوي، یا دو دړه غنم راکوي، نو دا اجاره ده، دا کرایه ده. اوس په دې مالک باندې به هیڅ شی نشته، دې مالک باندې عشر نشته. عشر په چا باندې دی؟ عشر په آی چا باندې دی؟ څوک چې زمیندار کوي. او ګوتری د نیمه خبرې داخله چې کوم دلته زمون د نیمه کې یا دویمه درېمه، نو په دې کې چې بیا د څومره حصہ رسیدلی یو په هغه حصے پر حاصل چې کوم د خپل عشر به وسره ورکیو. لیکن زمون دلته مونږ دا سوچ نه کوو چې مونږ زراعت کو، زراعت زمون پاسید ده که پاسید زمون نه ده، یا دا زمون جایز ده که جایز زمون نه ده. لکه دی فقهای کرام یو مسله لیکلي ده چې کله د زمیندارو د ځمکې مالک او د کسان کم چې کاشکار دی، داغه دواړو تخم په شریکه باندې شي، نو دا مزارعت چې کم دی، دا کم زراعت دی کړی دی، دا کرونده دی کړی، دا ناجایز ده. نو د دې وجه د دې خبرو خیال ساتل پکار دی. اسنه چې مونږ تاسو الله جل جلاله لا رزق راکړي، او د الله جل جلاله حق په مونږ تاسو ورنکو. امام تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې کله خلق عشر نور کوي، چې بیا به خلق باران غواړي، باران باندې کیږي، او کله چې دی باران نه غواړي، باران نه کیږي. دا اوسنی حالت چې مونږ لازم د عشر وجه ده. لہذا مونږ تاسو را پکار دادا چې د خپل دانون لسمه حصہ غریب لور کو، دا د غریب حق ده. وما علينا الا البلاغ.